نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. نن انشاءالله د 40 سپارې خلاصه سورة زمر روانو. د 40 سپاره کې شروع کې په آغاز کې الله تعالی دا فرمایل هغه سړی چې الله تعالی باندې دروغ یایي او هغه سړی چې رښتونه یې په الله تعالی باندې رښتیا یایي، آیا هغه دواړه برابر کېدلی شي؟ کلم برابر نشي کېدلی. نو موږ او تاسو ته پکار ده چې الله تعالی په رښتیا او موږ اهتمام وکړو. الله تعالی دې په رښتینو ټولۍ کې موږ او تاسو حساب وکړي. بیا الله تعالی د خپل رحمت ذکر دلته وکړو، د هغو توبې ذکر یې وکړو، د هغو ګناهګارانو فاسقانو دپاره چې له دې نه ډېر لري. قل یا عبادي الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله. هغه خلکو چې تاسې په ځان باندې ظلم کړی، ډېر زیات ګناهونه هم کړي، له حده وتلي یاستئ، بیا هم د الله تعالی له رحمته هېڅکله مه ناامیده کېږئ. الله تعالی رحمت ډېر وسیع ده. صرف د دغه شي تاخیر ده چې موږ او تاسې الله تعالی چې وغواړو، الله تعالی چې توبه وغواړو، توبه وکاږو، الله تعالی قبلولو ول ذات ته. په اخر کې الله تعالی د قیامت ذکر وکړو، د کافرانو د دوغسته د تلو ذکر یې وکړو. کله چې دوی دوغسته ولاړ شي نو دوغست ناروغه دا ملایکې ته داروغه یایي، دغه ورته یایي چې تاسو ته نبي نه و راغلی نو بیا تاسو ته پلانۍ ښه خبره نه وه در رسېدلې، و را رسېدلې وه خو بس غلطي م وکړه، نه م ومنله. د دوی د کافرانو ذکر ده. مخته د ملایکو د هغو خلکو ذکر ده چې جنت ته به ځي. جنتي ملایکې به ورته یایي سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین. تاسې باندې د سلام یې مزې وکړئ، جنت کې داخله شئ. الله اکبر. دا یو ډېره ښه خبره ده. الله پاک دې موږ هم له دغه ټولۍ حساب کې. مخته صورت مؤمن ذکر ده. په دې کې مخته یو آیات راځي وقال رجل مؤمن من آل فرعون. دا مؤمن له ټکي چې د دې صورت نوم هم کېښودل شو. الله تعالی د دې ذکر کړی ده چې د ایمان والو خلکو دپاره ملایکې هم دواوې کې. څومره خوش قسمته خلک دي د ایمان وال چې ملایکې دوی ته دعاګانې کوي. ملایکې وایي چې الله دوی له عذابه بچ کړي، الله تعالی دوی جنت ته داخله کړي، د دوی د کور والو ته دا دعا کړي. ظالمانو ذکر وشویه، سرکش فرعون واقع ذکر وشویه. بالاخره الله تعالی موسی علیه السلام ته کامیابي ور په نصیب کړه. وحاک بآل فرعون. الله تعالی فرعون باندې مذاب راوستویه. د فرعون و کور والو د منونکي خلک و، الله تعالی په هغو باندې مذاب راوستوی. د دنیا عذاب یې پرې راوستوی، د آخرت عذاب هم په دوی باندې راځي. یو یې عذاب برزخي عذاب د قبر عذاب. نو برزخي عذاب دغه ته ارض نار یایي. قرآن شریف کې الله تعالی یایي النار یعرضون علیها غدوا. دوی باندې به اور الله تعالی پیښ کوي، نو ارض نار دغه ته یایي. او د آخرت عذاب ته یایي دخول نار. یوم تقوم الساعه ادخلوا آل فرعون. چې قیامت کله قایمه سي فرعونیان به داخله‌ای دوغسته، نو دغه ته یې دخول نار. نو الله تعالی موسی علیه السلام ته کامیابي ور په نصیب کړه. مخته الله تعالی وعده وکړه چې موږ به نبیانو ته او د هغه منونکي پیروکاره ایمان وال خلکو ته به نصرت او د امداد ورکوو. د دې امداد او د نصرت وعده یې دلته پیښ کړه. د دې مطلب دا نه ده چې میدان جهاد کې به دوی موږ خامخا کامیابه کوو. د دې مطلب دا هم ده چې د حق به خامخا فتح یي، حق به غالبه کوو. که دوی چیرې غالبه نشي جهاد په میدان کې، کافران پې بر شي، بیا به هم الله تعالی له ظالمانو چې انتقام اخلي، هغو ته به سزا ورکوي. په اخر کې الله تعالی خپل یو عادت ذکر کویه و فرمایل چې د الله تعالی عادت او طریقه دا ده چې همیشه حق غالبه کوي او ایمان والو ته الله تعالی نجات ورکوي. حامیم سجده دا حروف مقطعات چې دي. حروف مقطعات قطع جمع ده، ځان ته ویل کېدلو او ټکو ته یایي حامیم سجده. سجده ځکه ورته یې چې په دې صورت کې سجده راځي. رسول الله صلی الله علیه وسلم ته الله تعالی وفرمایل چې دا خلکو د خپل تعارف ور وکړه چې زه د تاسو غوندې بشر یم، لیکن اکمل البشر، په ټولو کې اوچت بشر یم. او د دوی به غلطې مطالبې کړي، غلطې مطالبو ضرورت نشته. زه هم د تاسو غوندې بشر یم، بشر د بشر په خبره باندې ښه پوهېږي. بیا الله تعالی قوم عاد د عذاب ذکر وکړو، سمود، قوم موسی د انجام ذکر یې وکړو
چې الله تعالی به دوی باندې عذاب راوستو. که چیرې تاسې نه منئ الله تعالی تاسې باندې عذاب راولي. موږ ته هم پکار ده چې له حق سره ودرېږو او د حق مل شو. بیا الله تعالی د مؤمنانو شان ذکر کوي چې د مؤمن شان دا ده کله چې دی وایي چې زه خدای منم ربنا الله زه الله تعالی د موږ رب ده نو په دغه باندې بیا پوخ ودرېږي چې څومره مصیبتونه مشکلات تکالیف په ده باندې راځي دی بیا د هغو مقابله کې د حق ملګرتیا کې نتیجه بیا دا راوځي د الله تعالی رحمت به د باندې راځي د الله تعالی له طرفه مهمان نوازي به د باندې راځي الله تعالی له غموج محفوظه کوي. انجام د مؤمن شان الله تعالی دا وفرمایل ومن احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا وقال انني من المسلمین چې په دنیا کې اصلي سړی هغه د اصلي سړی چې دی ښه د دین خبره وکړي ښه خبره وکړي خپل هم په دغه باندې دا وایي چې زه مسلمان یمه فخر په دې باندې وکړي زه مؤمن یمه دا اصلي سړی ده. استقامت په دې باندې اختیار کړي. استقامت دغه ته یایي چې مصیبتونه پرې راسي د مصیبتونو باوجود د نیکه لاره نه پرېږدي. یا استقامت دغه ته ویل کیږي چې په هر حال کې که خوشحالي که غم وي خو د الله تعالی دین دی نه پرېږدي د رسول الله صلی الله علیه وسلم لمنه دی نه پرېږدي. دا اصلي مؤمن د استقامت اختیاروي. الله تعالی دې وکړي چې موږ هم په خپل دین باندې په استقامت سره عمل وکړو. الله تعالی دې په صحیحه لاره باندې برابر کړي.